अस्सलाम वालेकुम मलगरो जुनेद खान ما مولانا فضل الرحمن سے پپټه باندې د مسلمانانو مدد لتلې د اغه ملک لتلې د پکم ملک کې چې په مسلمانانو باندې سخت طرف په سوشل میډیا باندې بتاسو مختلف قسم تصاویر مختلف قسم ویډیو کتلې چې مولانا فضل الرحمن سے پپټه باندې د غي مدد لتلې د کم ځای کې چې په مسلمانانو باندې سخت طرف او اغه ملک چې کم د کم ځای په کم علاقہ باندې چې سخت طرف په مسلمانانو باندې نو اغه علاقہ چار چاپی رګیره دي اغه لا تر اوسه پورې یو ان او والا چې کم یونایټډ نیشن دی کم غټ ان جی اوز دي چې د دنیا کم غټ ان جی اوز دي اغه مدد لنشي ورتلې ځکه اگر د غیله بجلی بند اغه وسایل بند دي اغه باندې انټرنیټ بند مولانا فضل الرحمن سے اغه ځله څنګه رسی په دې باندې هم یو کوېسچن مارک ته آیا مولانا فضل الرحمن سے په حقیقت باندې د اغه خلکو مدد لتل دي د دنیا ټول دنیا واحد اسلامی ملک د سیاسی پارټي لیډر به چې دی به ال تورسی کچری دی کې حقیقت ویجی الله دیو کې چې حقیقت وی پکې بل فواد چودري حواله سره هم فواد چودري په سوجه باندې گرفتار شوی چې پاغه باندې یو عام سړی داوا کړی چې د مانه 50 لک روپۍ وهلي دي د سره ما 50 لک روپۍ امانت کې خو دی بیا د پلاټ د پاره مې د کلوي پلاټ د پاره مې ورکړی کلوي امانت کې مو سره کې خو دی بیا چې وي ما غوښتنه د سره نوي وای د لوي چې پدې کې بد تعالی چرته نوکری درکم چې 50 لک روپۍ کې یا تعالی یا ستا خاندان کې بچاله زه نوکری ورکم بیا وای د دې حکومت ختم شو د مال هغه 50 لک روپۍ نه دی راکړي نو سپه هغه سړی مطلب یو قسم لکیس کړی د فواد چودري مقلی هغه دغه ما چولې لکه څنګه سړی یو غټ جرمونه کې دهشتګرد چې څنګه یا سبل ستاسو غټ جرم کې مخله ولا هغه تور دغه واچ نو دغه رنګ فواد چودري له پدې جرم کې مخله تور دغه هم اچولې شوی د کپڑا ولا چولې شوی ده دنه علاوه شادرا مان سهرام ملکند کې هم گرفتاریان شوی پی ټی آی کنونشن یو کارنر میټینګ چې هغه کې مانسهره کې الریډي دغه سو ویډیوز هم په میډیا باندې وایرل شوی ملکان کې هم شوی شادره کې هم شوی دي یو طرف لا نور پارټیانو له کلیام اجازه د جلسو د ورکرز کنونشن د ریلیانو بل طرف لا د پی ټی آی چې کم حالات ته تر اوسه مطلب ټیک نه دي سو علاقې دا سړي چلتا ورکرز کم دي گرفتار شوی دي بل حامد میر یو کالم لیکل جی حامد میر په دغه کالم کې لیکلی دي چې عمران خان ته باج وی چې دغه ملک ول یادولو چې د ملک تسلیم کا خو عمران خان وی دغه خبره نه منله عمران خان ول وی چې صد قائد اعظم موقف واغه د ما هم موقف ته او زه د ملک نشم تسلیم کوله او دغه د خبره وی مطلب نه منله نو په دې وجه باندې د عمران خان اور د باجوا وی خپل کې نه لګی شو او عمران خان سره چې کوم مطلب حالات بیا پاغه باندې راغه استا سوړان دي نو آیا دې کې زموږ حکومت لپاره د کشر حامد میر مطلب دا کالم دا حقوق الیام لیکي او د دروغ وای نو دی ولې نه گرفتار چې دومره زموږ په ملک په غټو خلکو باندې الزامات لګي او کچره دی ریشاوي نو بیا عمران خان به ګناه دی بیا عمران خان چې په جیل کې نو بیا غبي ګناه شو کچره حامد میر ریشاوي کنه بیا خدا ته شو چې عمران خان به ګناه په جیل کې دی او که عمران خان ګناګار دی نو بیا دا سړی دروغ وای نو دا سړی ولې تاسو نه گرفتار وای دی ولې نه گرفتاری کې چې د ملک دومره غټو خلکو پسې دومره غټ واګدار خلکو پسې دومره غټ دروغ جوړي نو په دې سیستم باندې هم په کار د چیکشن واغشته چې د حکومت د طرفه چې دا کم کالم د پکې دومره غټ خبره کړې د دومره یو غټ انکشاف کړي نو په دې باندې هم انویسټیګیشن پکار دی دا درې څلور خبرونه ډېر زیات مننه والسلام